بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا نوافل باندې څو خبرې کوو. نوافل یومیه یعنی هغه سې لمونځونه چې هغه مستحب دي، نافله ورته ویلی شي، او یقینا ډېر زیات فضیلت او ثواب دی. مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی چې نافله لمونځونه داسې دي چې تاسو لمانځو کې کوم نقص او عیب وي هغوی ازاله کوي. مطلب دا چې مکملوي که چیرې قبول نوي شي مقام قبولیت یې رسوي. او مؤمن ناخ کن علامتونه هم څه امام حسن عسکري علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی چې مؤمن 5 ناخ کې د هغوی نه یوه ناخ که مولا انداز ذکر کړي چې مؤمن هغه دی چې هغه 51 رکعت لمونځونه کوي ورځې کې. 51 رکعت کې 11 واجب دي او 34 رکعت نافله دي. د 34 کې مو سره یومیه لمونځونه کوم دي، صبح، ظهر، عصر، مغرب او عشاء دي خپلې خپلې نافلې دي. ظهر لمونځ 8 رکعته نافله دی، 2 رکعته کیږي او ظهر نه مخکې پکار دی وکړي، ظهر لمانځه نه مخکې پکار دی وکړي. او عصر ولا مازدیګر لمانځه هم 8 رکعته نافله دی، 2 رکعته کیږي. عصر لمانځه نه مازدیګر لمانځه نه مخکې پکار دی وکړي. مغرب لمونځ ماښام لمونځ 4 رکعته نافله دی، 2 رکعته کیږي، هغه پکار دی ته ماښام لمانځه مغرب لمانځه نه وروسته وکړي. عشاء لمونځ ماسخوتن لمونځ ما و تاسو ته هغه 2 رکعته نافله دی، حقیقت کې یو حسابیږي. هغه پکار دی ته عشاء لمونځ نه ماسخوتن لمونځ نه وروسته وکړي. او په ناستې کیږي اکثر چې ما و تاسو ورته یو 13 لمونځ په ناستې وشي یو حسابیږي. که په ویلوړي د وکړو بیا په ناستې به 2 کوي، که په ویلوړي د کول بیا به 1 کوي. سبع لمانځه 2 رکعته نافله دی چې هغه سبع لمانځه نه مخکې کیږي. او دینه هټ کر بیا 11 رکعته نافله د شپې دی چې هغه کې 8 نماز شب یا نماز تهجد عنوان سه، 2 نماز شفع او 1 رکعت نماز وتر چې هغه نیمې شپې نه وروسته او څومره چې سبع لمانځه ته نږدې ټیم وي دغه کې کیږي. او سفر کې مهمه مسله دا ده چې سفر کې نافله لمانځونه آیا پکار دي چې وشي یا نه وشي. هغه لمانځونه چې هغه قصر کیږي، چې هغه نیمیږي، چې هغه ظهر دی، عصر دی او ماسخوتن لمونځ 4 رکعتي، هغوی نافله یا ساقطه دی. چې کومه لمونځونه ته قصر کیږي هغوی نافله ته مه کوه. کومه لمونځونه چې قصر نه کیږي پر عادي مثلا سبع لمونځ دی، مغرب لمونځ دی، ایدي بیا نافله پکار دی ته وکړي. همدې شان سره شپې لمونځ دی یعنی نماز تهجد دی، هغه یا سفر کې ساقط نه کیږي، پکار دی څه وایي کې. پروردګار عالم د مو تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې واجب لمانځو سم سم نافلې لمانځونه هم کوو، چې واجب لمانځو کوم کموالی دی کوم عیبونه دي ورکې هغه پوره کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.